اسلام فرمایلی صحابه کرام په هغه دور کې یو زمانه را روانه ده چې خلک به د ډمو ډېر عزت کوي خلک به د ډمو څه کوي ډېر عزت کوي ډېر قدر ورته ورکوي صحابه کرام حیران وو چې کومه ښځه په حجره کې ګډېږي کومه ښځه په بازار کې ګډېږي د هغې به څنګه عزت کېږي صحابه کرام حیران وو زه هم دا قربان شم د نبي علیه السلام د احادیث مبارکو نه راشه هغه دور راغلی دی راشه هغه دور راغلی دی چې د ټیک ټاک جینۍ په سړک تېرېږي نو خلک ورسره تصویران وباسي داسې ده که داسې نه ده دومره خلک ورته راټول شي چې بله جینۍ په لاره تېرېږي هغه وایي چې زه هم ټیک ټاکره شوې چې دومره عزت مې سیوا شوې الله کوم طرف ته زما معاشره روانه ده ولې په دنیا باندې دومره مین یې ولې زما خویندو د دنیا د وجې نه خپلې کپړې لرې کړي په ټیک ټاک باندې جینۍ راځي لایو راځي خپلې جامې وباسي ځان ښیي وایي د دې د وجې نه چې ما ته پې لږ ګفټینګ وشي ما ته پې لږې پیسې میلاو شي بل طرف ته ورسره زما پښتون ورور زما مسلمان ورور د لا اله الا الله دعویدار ناست دی هغه ورته وایي ما ته کپړې وباسه چې زه دې وینم زه دا وایم په ټیک ټاک کې چې کوم هلک جینۍ ته وایي ما ته دا ځای وښیه دا ځای وښیه بېادبه دي ما دا د نن زمانې نوی بړوال د نن زمانې نوی سوشل میډیا والا بړوال الله پښتون خو به چې په حجره کې سرتور سر جینۍ ولیدله د کور نه به یې پسې څادر وړو د هغې په سر به یې واچو مشرانو داسې لکه داسې نه ده نن ورته دې طرف ته ناست دی وایي د سر نه لوپټه لرې کړه چې زه دې وینم الله بړواتوب تاسو څه ته وایي ښځې خلکو ته پېښ کړي که نه په ټیک ټاک کې ما وایي راشئ زه تاسو ته یو جینۍ روچتوم وایي تاسو یې وینئ دا بړواتوب دی په دا نه دی ای علماو تاسو ته واما زما باندې د علما فتوه نه لګوي ما ته د علما بدې ردې نه وایي ای علماو تاسو ته ډېر په عاجزۍ سره درخواست کوم راشئ ما سره دا خبره لږه ومنئ په کومه معاشره کې په کوم کور کې په کوم کلي کې په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو د ټیک ټاک جینۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو ای مولانو جنازه یې مه کوئ مه کوئ جنازه بایکاټ دې وکئ او که کوم ملا د داسې جینۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې ملا نه هم بایکاټ وکئ دا معاشره سمېږي که نه سمېږي دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي دا زما د نوجوان نسل دشمنان تا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جینۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي د دغې کور سره غم خالي پرېږدوئ په دې کې ګناه نشته دی هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي د داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله دا زما د نوي نسل دا زما د نوجوان نسل دشمنان الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ما ته بله ورځ یو هلک تلیفون وکړو ټولې خبرې درته دلته نشم کولی چې ما ته کم تلیفونونه کېږي هغه نشم ویلی ما ته حیا راځي خو یو هلک راته تلیفون وکړو په جړا شو مې مولانا صاحب زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم ما لکه وجه څه ده ولې مې مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کښېنم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم قسم په الله کو دروغ درته وایم زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکړم مولانا صاحب زه د خور سره کښېنم زه د خور هغې اندامونو ته ګورم وایي مولانا صاحب د خطرې خبره دا ده چې وده شم نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشئ علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنګ شروع کړئ د دې خلاف ستا د بچي سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او ده د یوه جینۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ته چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کوم طرف ته روان یو وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده څه به راسره کېږي الله دا بچي د خپل دپاره علماو ته ورکړئ دا علماو ته ورکړئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه دا بېحیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه یې په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه دې وزګار کړي
الله مقدس مکه دې ورکار کوم طرف ته روان یو کومې معاشره کې اوسېږو موږ وایو په موږ باران نه کېږي دا بچي علماو ته حواله کړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي بله خبره مې د مولانا صاحب اورېدلې ده دا راته بله ورځ یو میډیا والی وي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو گیم دی په موبایل کې یو گیم دی په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي ما ته پته نشته داسې ده که نه په دې موبایلو کې یو گیم دی په هغې باندې پیسې ورکوي داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه دا جواري ده دا حرامه ده په موبایل کې گیم کول په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي جواري ده جواري دا خبر یاد وساتئ خپلو بچو له موبایل مه ورکوئ تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي الله بچي علماو ته ورکوئ چې مور ورته مور وښیي او پلار ورته پلار وښیي الله علماو لیکلي دي وایي هېڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی هلکانو تاسو ما ته لږ متوجه شه دا خبرې مې در باندې بوج کېږي خو به نه ما ته لږ متوجه شه هلکانو تاسو ته وایم د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي چې مړه زه خو مور او پلار له 50,000 روپۍ میاشت ورکوم نور څه وکړم د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي علماو یو واقعه لیکلې ده و یوه ښځه وه د هغې یو زوی و هغه ته یې کونتون وکړو چې کونتون یې ورته وکړو رالوی شو نو واده یې ورله وکړو چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی ما ته یې کونتون وکړو دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی د دې به ګورې خیال ساتي هغې ورته وی ټیک ده خو زه هم دا نیکعمله زوی دا څه شی و په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خیال ساتنه دا نیکعمله دی که نه دی که دا نیکعمله او ښځې ته وایي زما د مور او پلار زما د مور به خیال ساتي په ما یې ډېر حق دی هغې وایي ټیک ده وخت تېرېدو دې ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه داسې به وکړو چې حساب کتاب وکړو بس ما له زما حق راکړه بس ته هم زما نوزګار یې ښځه دې هم نوزګاره ده بس خبره به خلاصه شي بچي ورته وایي ټیک ده ښځه ورته وایي څه دې وکړه بس د مور سره مې خبره وکړه وایي د کلي نه به حساب شروع کړو مور یې ورته وایي نن شپه به حساب شروع کړو چې شپه شوله د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې سملاست او ځان ته یې دا بړستن توده کړه چې ښه بړستن یې توده کړه که نه نو دا مور یې بار غولي ته راووته په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت یخې اوبه پکې وې د هغې نه یې لوټه ډکه کړه د بچي نه یې بړستن اوچت کړه سیټ ته یې ورته اوبه واړولې بچی یې نیغ په کټ کې کېناست مور یې داسې کوه د یخ ته وګوره او تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې مور یې ورته وایي بچیا شور به نه کوئ اواز به راباندې نه اوچتئ بدې ردې به راته نه وایي تا راته وایي چې حساب کتاب تا راته وایي چې څه کوو حساب کتاب کو بچی وی ټیک صحیح ده دغه طرف ته نه دې طرف ته سم کړه غلون طرف ته پرې جبل طرف ته سم چې سم لاستو او د ځان ته خو دا کټ ټوک کو لګ ټیم باندې د مور لاړه بیا په ډرم کې لوټه ډکړه نو چراله نه بل طرف ته وته چې واره دې په کټ کې ناستو مې مور دا حساب کتاب دی دا حساب دی یو طرف ته راته لونکو زبل طرف ته شمه زه خیر دې دلته بسنم اوس دلته دې راته مو وړولې دا درکې حساب کتاب دی دا څه حساب دی مور ته بچي وښه د جمی یخ شپې به وي ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي نو تا به ما ته په کټ کې میچازې وکړي خو چې ما ته به دې میچازې وکړي ما به د ښي طرف نه راواغستې چپ طرف ته مې به راواړولې په هغه وچ ځای کې به سملاسته او زه به هغې لوند ځای ته شوم هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوستم بچې چې لږ ټایم به تېر نه و تا به راته هغې بل طرف ته مې میچازې وکړې ما به دې راته هم لوند کو نو ما به د هغې طرف نه روچت کړې هغه بل طرف به ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم بچیا د جمې شپه به تېره شوله ته مې لوند ځای ته نه ورکولې ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاستم بچې چې نن شپه دې په دې لمده طلایې کې تېره کړه په دې لمده بستره کې دې تېره کړه ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي د یوې شپې به څه راکړي بچې ورته په ژړا شوې مور یې معاف کړه دا حساب کتاب تا سره نه کېږي ما معاف کړه هلکانو تاسو ته مسلې تاسو ځان نیغ نیغ کړئ چې د مور سره حساب کومه د مور سره به حساب نه کېږي د پلار سره حساب نه کېږي دی وایي زه خو ورله پیسې ورکوم زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کوې چې زه خو تا له 50,000 درکوم پلار ته دې ووایه پلاره زما جیب ته لاس کوه او چې څومره دې پکار دي دومره ترې وباسه او چې کله پلار ستا جیب ته لاس کو که نه او پیسې دې په خپله راواغستې او ستا نه یې تپوس ونه کړو بره اسمان ته مخ کوه الله ستا لاک لاک شکر دی چې پلار مې زما د جیبه بې تپوسه پیسې اخلي
د الله شکر ادا کړه. الله علما لیکلي وي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سوا د یو بچي نه. کم بچی؟ هغه بچی چې دی فرض مونځ وکړي که نه او دی راوګرځي او دی لاس اوچت کړي وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. دا وظیفه چې کم بچی د هر فرض مانځه نه وروسته 3 پیرې کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کوي. معنی دا ده الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړه داسې چې څنګه په وړوکوالي زما تربیت کړی. الله زما په مور او پلار داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي په ما باندې خفه شي. د هر فرض مانځه نه وروسته دا وظیفه کوي. کومه وظیفه؟ رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. دا وظیفه به کله کوي؟ د فرض مونځ نه. نو چې مونځ خو دې ورته ښودلی وي که نه چې مونځ خو کوي چې هغه مونځ نه کوي هغه د الله نه مني نو ستا پسې به کوم طرفه دا وظیفه وکړي. نو خپل بچي د علماو ته کېنوئ چې مونځ ورته وښیي قرآن ورته وښیي احادیث ورته وښیي او د دې علماو قدر کوئ. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مولانا صاحب دا مسجد دی ستاسو پکې امامت دی صرف دا پورې رخ شوی دی او د دې څومره وخت 4 کاله برابر کې صرف دغه سیزون جوړ شوي دي. الله افسوس افسوس خپل کور آبادوم او د الله کور شم پروت دی. افسوس دی که افسوس نه دی؟ څوک په خپل کور 4 کاله داسې پرېږدي پرېښودی شئ قرضونه به ولې وکړه خو جوړ به کوي که نه دا ولې داسې پروت دی؟ د الله کور دی ځکه د الله دا کور درته داسې بې اصلي ښکاري. الله د ماښام اذانونه کېږي ډېر برکتي ټایم دی ډېر څه دی برکتي ټایم دی. دا جومات پر هغه وکړه دا مسجد پر هغه وکړه لاس اوچت کړه ما سره لاس اوچت کړه. دا مسجد پر هغه واده دا مسجد پر هغه دا لاسونه به اوس ښکته نه کوي. دا لاس چې ښکته کېږي سیده جیب ته به ځي. مولانا صاحب ټیک دی که نه؟ دا لاس به سیده جیب ته ځي دا به هسې نه ځي. اول به زما جیب زما لاس زما جیب ته ځي. صحیح شو؟ او دا 1000 روپۍ هېڅ شی نه دی هېڅ څیز نه دی هېڅ شی بې نه کېږي. ټیک شو که نه؟ شابه دا لاسونه جیب ته کوي او ماښام بانګ ویلی کېږي او ډېر برکتي ټایم دی ډېر د قبلېدو ټایم دی. زما د طرف مولانا صاحب ډېر برکتي ټایم دی. شابه دا چنده نغده راوړئ نغده 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 دا د الله کور رغوبه دا د الله کور به رغو. شابه شابه دا 1000 روپۍ ما ته پته د هر سړي په جیب کې راولي دي او که زر نه دا 1500 دا خو وایي که نه. شابه 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 دا د الله کور دی. دا مولان چې دا پروګرامونه کوي دا هسې نه کېږي دا خرچې غواړي